ګرانو کتونکو سلامونه. ما د 14 ورځې په دې ځای تېرې کړې ګرانو کتونکو. دیر له الله پاک یو ډېره ښکلا ورکړې ده. بیا خلکو چې دلته کې کورونه جوړ کړي موږ دا زیاتره وایو یار په دې غرونو کې دا کورونه که نه لکه که څونه بره خیږي نو بره به تا ته نور کورونه په نظر راځي. نو دلته کې لکه زه چې په کوم ځای باندې ناست یم که نه تاسو ته صرف ښیم نو زموږ نه بره نور کورونه هم داسې په نظر راځي. خو دا مونږ د ځمکې نه ځمکه هغه ځای کې ده هغه ځای نه که نه نو په دې ځای کې ورته ناست دی مازدیګر کې روزم دا وګورئ چې نو یو زبردست لوک یخې یخې هواګانې خو په نور کې هم کښېنې نو دلته به تا یخې هواګانې لګي. خوله خو سوال نه پیدا کېږي چې باندې راشي او نه ده پکو ضرورت شته دی. نو دا بس اخري ناسته وه او تاسو سره مې شریکوله. زه به د خپل منزل طرف ته الله پاک لاک لاک شکر دی. خو دیر کې وي خو سوات کې وي او خو داسې په بل ځای کې وي نو د رخایش د خوراک څښاک د سیل سپاټۍ د دې موږ ته هېڅ کمی نشته. خو خپل مصروفیات دومره زیات دي چې د دې چکرو نه محرومه یو او صرف دا چکر لکه دا ټور چې کوم دی دا هم د سره شریک کړو. دا زما ژوند کې دا دویم دغه دی چې ماشومانو سره داسې ځای ته راغلی او دا هم 2 ورځو له راغلي یو خیرات له او پکې ایسار شو. نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ.